ابے د خلین आवाज وته الله ربا ته خدا سے عظیم ذات چې ته په هر ځای کې موجود یې الله که زه بار اوتیوما نو تم نه وې الله که زه نوم تم نه وې الله ته څنګه په بندګانو باندې خفه کېږي الله په ما ظلم کېده زما کور وانېده الله ته هغه وخت کې کوم ځای وې ګویا زما رب د عظمت په جلال کې راغی نبی علیہ السلام مبارک فرمایي په بني اسرائیلو کې ظلم نه دی پکار په بني اسرائیلو کې یو بادشاه ډیر زور او جوش والا ظالم بادشاہ محل جوړو محل چې جوړو نو د یو بوډې په دغه باندې قبضه واچوله یو جونګړه غوندې وه په هغې باندې قبضه واچوله بادشاہ ابې ته ووي ابې څومره پیسې دې په کار واله خو دا جونګړه خالي که ختمه که دلته زه محل جوړم هغې ورته وایي باچا وایي زما بچي نشته په ماشوموالو کې وفات شوي دي خاوند مې هم نشته خاوند مې په حالت د نوجوانۍ کې وفات شوی دی زه کونډه یم ما سر سپین کړی دی په دې کې په دې جونګړه کې زما یادونه دي زه دا نشم پرېښودی که ته ماله هر څومره مال راکړې دې کې ما زمانه تېره کړې ده دا نشم پرېښودی بادشاه ورته وایي ګوره په رضا در کوم خالي که پیسې در کوم خالي که حکومت والا کاته ده که نه خالي کې په زور در باندې خالی کوم هغه نه خالی کوم لمه کا بس دغه سړی دی ابې ته خصنی شویلې بارې پوجان کینولو په انتظار کله چې د ابې بار اوزي جونګړه ول روانه کې کار په شروع کې تعمیر په شروع کې وې د ابې چې تبار وته چې څنګه رااله جونګړه روانه وا تسنس ولوخي بار پراتو و آبادی شروع د ابې چې او قتل د ما محترمو نبی اسلام مبارک خپل جمله فرمای ابې چې او قتل جونګړه نو کور نو یو کمزورې غونډه کور هغه ول روان کړو ظلم پېښو د ابې د خلین आवाज وته الله ربا ته خدا سے عظیم ذات چې ته په هر ځای کې موجود یې الله که زه بار اوتیوما نو تم نه وې الله که زه نوم تم نه وې الله ته څنګه په بندګانو باندې خفه کېږي الله په ما ظلم کېده زما کور وانېده الله ته هغه وخت کې کوم ځای وې ګویا زما رب د عظمت په جلال کې راغی جبریل ته وی جبریلا بادشاه پرېږده ورشه په وزر باندې ټوله علاقه واړوه جبریل علیه السلام راغی ما سوا د ابې نه ټوله علاقه واړوله زما محترم گویا د یو مظلوم چې کوم دی مسلمان سره د دوکه وکړه او هغه لاس اوچت کړو د زړه نه خیرې ووتې زما محترمو ته خو به وکړې دوکه خپلو بچو له به یوسې خو دا سوچ دې کړی دی چې د دم په کور کې بچي دي دا تصور دې کړی دی زما محترم او د خولې نه ووتل اواز ووتل گویا رب فرښتو ته وفرمایل کله چې یو بنده مظلوم شي ظلم پې وکړي او د ده د خولې نه دعا وځي فرښتو تاسو ته اواز کوم دا دروازې کولو کې د د خولې نه اواز وتل ډایرکټ د آس سره ټکراویږي د ما محترم وګورئ دا سوچ چرته هم ونه کې چې مسلمان سره به دوکه وکړم مسلمان سره به زیاتې وکړم ما وویل دو څیزونو باندې انسان د الله محبوب جوړیږي په هغې کې د ټولو نه مخکې تقوا په حالت د نوجوانۍ کې چې عین شباب نوجوانۍ کې او تقوا اختیار کې الله سره په رابطه شوې الله وایي ما ته دویم دا انسان خوښیږي دویم نمبر چې الله نږدې کېږي په مخ ته ځمکه باندې دویم نمبر زما محترمو دا صدقه ده په حالت د فقر کې مالدار سړی خو صدقې ورکوي که نه فقر پېژنې غریبۍ ته وي مالدار سړی خو الله مال ورکړی صدقه به کوي لیکن صدقه ورکول په حالت د فقر و غریبۍ کې الله وایي ما ته داسې خوښیږي ونحن اقرب الیه من حبل الورید د دې د ساعت د رګ نه ورته زیات نږدې کېږم یا رسول سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا صلوات